بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او په یو ډیره اهم موضوع باندې نن خبرې کوو د هیلث د ډپارټمنټ په حواله سره. قدرمنو دا وخت موږ سره د ضلع چارسدي د هیلث ډپارټمنټ ډسټرکټ هیلث افیسر ډاکټر حماد صاحب موجود دی. سو نوي ډیولپمنټس د چارسدي لپاره شوي دي، د چارسدي د مریضانو لپاره، د چارسدي د عوامو لپاره ډیر خوشاین اقدامات شوي دي. دغه ستاسو مخې ته راوړم چې دغه څه دي او بیا د دغې نه تاسو مونږه او مریضان د چا په کور کې چې مریضان دي هغې ته څنګه فایدې اخیستلی شي. ډاکټر صاحب مننه کومه، مصروف وئ، موږ له خپل وخت راکو. ای پیټ یو پالیسي ګورنمنټ په مارچ 2025 کې انټروډیوس کړله په ضلع چارسده کې، تقریبا چې په تنګي هاسپټل کې هغې دغه پالیسي امپلیمنټ کړې ده. د رزړو په ویمن هاسپټل کې هم امپلیمنټ شوی دی، د هغې نن دلته کې امپلیمنټیشن شوی دی. اول خو راته دا ووایئ چې ای پیډ د کتونکو ته ووایئ چې دا څه څیز دی. د ټول نه مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم سنگر خان صاحب چې تاسو هم راغلی او په دې اهمه موضوع باندې زموږ سره کېناست یو خبره پرې کوو. دا ډېره د خوشحالۍ او ډېره یو زبردست ورځ ده نن، چونکې زما ټایم ډېر کم وشو دلته. زما د دویمه میاشت ته چې زه راغلی یم اپوینټ شوی یم ډسټرکټ چارسده کې. خو دا به زه بیا بله یو خبره وکړم چې د بدقسمتۍ نه دلته ای پیډ سیسټم نه و. ای پیډ سیسټم داسې یو څیز دی چې دا سرکار زمونږ کے پی ګورنمنټ وزیر اعلی صاحب او زمونږ هیلث منسټر صاحب او زمونږ ډېر محترم سیکرټري هیلث صاحب شاهد الله خان دا انیشیټیو اغستی وه په ټول کې پی کې چې یاره په سرکار کې چې څومره ډي ډي اوز دي، څومره آفیسرز دي، لکه ډي ایچ او سایډ ما څومره ډي ایچ اوګان دي یا ایم ایس ایز دي، نو دوی به چې څومره پرچیز کوي د هاسپټل لپاره یا د ډسټرکټ لپاره، نو دا به ترو ای پیډ کوي. نو ای پیډ دلته نو او دا مونږ اولنی ځل دی چې په ډسټرکټ چارسده کې ای پیډ سیسټم مونږ ډیولپ کو او نن هغه ورځ ده چې د دې باقاعده اوپننګ کیږي او دلته دا یو آنلاین او ټرانسپیرنٹ سیسټم دی او نن به ټینډر نو دلته به وینډرز راځي او هغه به بیا چې د چا څومره ډیټیل رالو لوویسټ ریټ نو مونږ به د سرکار نه په هغې خلکو باندې په لوویسټ ریټ باندې خلکو دپاره د خپل ډسټرکټ چارسدي چې څومره پبلیک دي، څومره هاسپټلز دي، نو دې دپاره به مونږ میډیسن اکوپمنټس چې څومره په هاسپټل کې یو څیز دا ټول به مونږ ترو ای پیډ الو. او د دې فایده دا ده چې د دې یو څیز چې مطلب دا دی بهر ته الی نو په 2000 دی او ترو ای پیډ چې رانه نو دا یو کمپټیشن شي دی کې وینډرز راشي، هر سړی خپل ریټ ورکړي چې څومره ارزان ریټي نو په هغې ریټ باندې به مونږ پرچیز کوو، هغې ته به مونږ خپل سپلای ایډر او دا څیزونه ایشو کوو. صحیح. د دغې سره په دې کې شفافیت هم راغلی. که مخکې به داسې و چې یو څیز به په 2000 روپۍ باندې واخیستلی شي، نو هلته کې به د ګورنمنټ په 1500 به واخیستلی شي، د ګورنمنټ نه به 2000 روپۍ کیش وي. اوس که یو څیز تا په 1500 واخیستم د هغې به هماغه 500 روپۍ، دا یو هم فایده وشي. دا حقیقت دی چې دا ډېره ټرانسپیرنټ وی ده او په دې باندې چې څومره څیزونه اخیستی کېږي نو بهر چې کله وینډر د چا نه سودا کې یو څیز په 2000 نو دا چې په کمپټیشن کې راشي نو دا به راښکته کېږي، دا به 500 ته راځي، دا به 1000 ته راځي. څومره لو ریټي نو په هغې یو پرچیز وشي نو د هغې نه سرکار ته او زموږ پبلیک ته ډېره لویه فایده راځي. ټیک سر، ای پیډ لانچ شو، سیسټم پالیسي به امپلیمنټ شي، ډېره ښه خبره ده. د هغې نه علاوه ای آی سمارټ اټینډنس، اول خو راته دا ووایي چې ای آی سمارټ اټینډنس څه دی، د دې بیا مریض ته څه فایده ده؟ ډېر ښه. دا مخکې نه هم یو زمونږ یو مینول سیسټم و، رجسټر به پروت و، په هغې به زمونږ سټاف راتله او هغې به زیري لګوله. د هغې نه بعد بیا ګورنمنټ یو بله پالیسي هغه کړه وایي چې یاره بایومیټریک ولګوئ او بایومیټریک باندې هغه فنګر به لګوئ او هغه به دغه کوئ. نو هغه هم ډېر حده پورې کامیاب شو، خو د ګورنمنټ چې هغه څومره ټارګیټ و نو هغه نه اچیو کېده. نو اوس هغې دا وکړه زمونږ د کے پي ګورنمنټ او بیا اسپیشلي په هیلث ډپارټمنټ کې، ځکه چې ټول صوبه کې د هاسپټلز دا چې دا ډېر دغه پکاري
اپ ټو ډیټ پکاري زمونږ چې څومره سټاف یې پکار چې په ټایم راځي او په ټایم ځي نو د هغې نه به پبلک ته پیشنټس ته خلکو ته ډېر لوی خیر وي د ټایم ډېر ضروري څیز دی په ټوله دنیا کې د ټایم خلک خیال ساتي نو ګورمنټ دا فیصله وکړه چې یاره سمارټ اټینډنس راولو اے آی ورته وایي نو دا د دې داسې ده چې دا په یو ډیوایس باندې کېږي او دا په 500 فیټ کې مطلب دا دی چې ته راشي نو هغه به تا هغه کېږي د دې نه ته ورکېدی شي او نه ته پټېدی شي ته چې یو وار رجسټریشن وکړي نو ته به بیا هغې کې به مارکینګ کې ستا زیري به ټیک ټاک دغه کې مارک کېږي او د دې باقاعده زموږ پرسنټیج هم په دې بیا جوړېږي نن سبا زما د اطلاع مطابق زمونږ ډسټرکټ چارسده ماشاءالله په دې لږ ټایم کې مونږ دا سمارټ اټینډنس چې کوم یو سیسټم دی مونږ تقریبا 80.1 زموږ پرسنټیج دی او په دې وخت کې به زه دا هم وایم چې پېښور ډسټرکټ 60.1 دی نو زه ډیر زیات په خپل هم خوشاله یم او زه خپل پبلک ته عوامو ته هم دا خوشخبري ورکوم چې زموږ سټاف په ان شاء الله دا به موږ 100 ته رسو نو زموږ چې څومره سټاف دی د ډاکټر نه شروع شه د کلاس 4 پورې دا به ټایم راځي په 8 بجې به راځي په 2 بجې چوټي ده د 2 نه بیا بل چې کوم دغه سټاف دي نور پیرامډیک سپورټینګ سټاف او یا ډاکټر په بل شفټ کې چې نو هغه بیا د 2 نه د ماسوتنه ته بیا ماسوتنه ته د سهار ته پورې نو دا د کاونټ کېږي دی چې څومره که دی 1 غنټه هم لیټ کېږي نو د 1 غنټې بعد نه ډیډکشن کېږي نو اوس هغه دغه هم ختم شو چې یاره څوک به د چا فیور به یې کې هېڅ نه کېږي نو چې ډاکټر او پیرامډیک سپورټینګ سټاف په ټایم راځي نو د دې نه ډایرکټ تاسو ته پته لګي چې یاره مریضانو ته به انشاءالله ډېر لوی خیر یو په ټایم به د هغې مسلې حل کېږي صحیح سر د میډیسن یو شارټیج دی په ټوله پښتونخوا کې د چارسدي څه صورتحال دی میډیسن څومره دي ډېره شکریه ډېره ښه سوال تاسو وکړو زه به دا ووایم چې په دې وخت کې زمونږ چې کوم مین سټور دی د میډیسن بالکل لا فل دی زمونږ سره هر قسمه میډیسن شته او سټینډرډ میډیسن دي تاسو سره شته خو بیچوز ارسیس کې زه دا وایم زمونږ روزانه په بنیاد باندې مونږ ایشو کوو او مونږ ورځې ورته ورکړي دي ډیټس هم ورکړي دي چې د بیچوګانو په دې ډیټس باندې سټاف راځي میډیسن به وړي د ریسیان یو په دې ورځو کې راځي کیټګري ډي به په دې ورځو کې راځي باقاعده پې مونږ ټایم شیډول ورته جوړ کړی دی او په هغې کې راځي او هغه ورځې زما ته ځینو بیچوګان دا هغه رالو کال رالو چې ډاکټر صاحب مونږ ته میډیسن ډېر دي امره فلحال مونږ ته ضرورت نشته او چې دا ختم شي ځکه چې بعض ځایونو کې بیا د هغې یو ټیک ټاک سټوري نو هغه پکې مینج کولی نه شي نو زموږ سره شکر الحمدلله زمونږ د کے پي ګورمنټ زمونږ هیلث منسټر صاحب او هیلث سیکرټري صاحب دا د هغې مهرباني ده او د هغې په وجه باندې نن زه دا ویلی شم په فخر سره چې مونږ د ډسټرکټ چارسدي عوامو ته په ډېر لوی تعداد کې میډیسن اویلیبل کړي دي او دا به بیا هم ورکول کېږي او انشاءالله دا کمی به ختمېږي ستاسو د دې راتلو نه مخکې تاسو چې چار نو سنبال کړی که نه نو چونکې هغې نه بعد لا زه بیا راسې بیچیوز یا ریسیس ته نه یم تللی یا نورو هاسپټلز ته زه نه یم تللی خو مخکې چې به زه لاړم نو تقریبا چې د میاشت وایي چې د میاشتې مینځ به و که نه نو دوی به یاره موږ سره میډیسن ختم شوي دي یو خو راته لږ دا واضحه کړئ چې تاسو ورله لږ میډیسن ورکوئ د پوره میاشت وله ورکوئ څه حساب سره وله ورکوئ دوی بیا ولې وایي چې یاره 10 ورځې مخکې موږ سره ختم شو 15 ورځې مخکې ختم شو مونږ دوی له چې کوم میډیسن ورکوو نو هغې تقریبا د 2 میاشتو د 3 میاشتو ورکوو نو هغه ورته وایو چې یاره ته بیا چې کومه ستا شلپ دی د میډیسن نو په دې کې دومره میډیسن دا ټول एकदम مه راوباسه ځکه چې بعضې بیا پبلک داسې وګوري چې ډېر میډیسن دي نو بس ځینې غیر ضروري استعمال پکې هم راځي نو موږ د هغې په مطابق هرې میاشتې هغه دغه خپل سټور ته دغه راوباسي نورې په کارټنز کې د هغې سره پراته وي لکه موږ ته څه کمی نشته نو موږ به ولې دغه کوو موږ تاسو زموږ مین سټور هم وزټ کولی شئ هغه ترتیب به هم وګورئ چې سره روان چې دا میډیسن په کوم بیچیو کې یا په کوم ځای کې کم وي که نه د میاشت نه مخکې ختم شوي وي دا به یې دغه متعلقه هسپتال د MS یا د SMO غفلت دی
دغلته دوی ته موږ کلیر کټ ډایرکشن ورکړی دی چې ستا سره هفته پاتې شي یا 10 ورځې پاتې شي او ستاسو د میډیسن پوهېږي چې دا زما څه کمی دی نو پوري طور زموږ سره د رابطه کوي او د راځي زه ستاسو د کیمرې په واسطه هم خپل سټاف ته زموږ چې څومره بي ایچ اوز دي زموږ چې کیټګري ډي دی زموږ د څلور اریسین دي نو دوی څومره انچارجان دي نو دوی ته زه دا وایم چې ستاسو سره میډیسن څنګه ختمیږي په هغه کې هفتې 10 ورځې ته پوهېږي چې یاره پیشنټ فلو سیوا کیږي ګرمیم د مسایل هم دي نو ته به پوری رابطه کې او که دا رابطه تا ونه کړه ځکه چې موږ سره د میډیسن کمی نشته نو که رابطه تاسو ونه کړه نو دغه ریسپانسیبیلیټي بیا د دوی ده او بیا د دوی نه بیا زمونږ ایکسپلینیشن او چې کوم ګورنمنټ رولز دي نو هغه کې به بیا دغه وغواړو صحیح ډیجو صاحب چې کله مونږ د مریض نه تپوس وکړو که نه هغوی وایي چې یاره و یو بوتل لاله راکړي که نه مطلب دا چې یو سیرپ یا داسې یو آیټم وله ورکړي نو تاسو وایي دلته کې مونږ سره څیزونه ډېر سرپلس کې دي هلته کې هغوی بیا یو آیټم وله ورکوي یا یو د پیناډال پلټه راله راکړي که نه دا ولې داسې ده سنگر خان صاحب چې میډیسن زموږ سره په ډېر لویه کوانټیټي کې دي اوس مریض له خو داسې دی چې مریضان هم ډېري او مطلب دی چې د مریضانو فلو ډېره زیاته ده اوس که مونږ مریض ته فرض که ډاکټر صاحب لیکلي شپږ اووه څیزونه یې ورته لیکلي 15 ورته لیکلي نو دا مونږ بیا نشو پوره کولی هغوی ته به په دې 4-5 څیزونو کې 2-3 خامخا د هاسپټل کې چې یو څیز وي نو دا به دته بغیر څه ډسکریمینیشن نه چې یاره دا امیر دی یا غریب دی یا څه دی یا څه دی دا به درته میلاویږي چې زموږ سره اویلیبل سم وي دا به دوی ته میلاویږي داسې یو زوړ کانسیپټ دی چې دا یو بوتل یې راکړو ما خیال سره چې زما د سایډ نه زه ډي ایچ او یم زه فل ریسپانسیبیلیټي علم چې زما سره میډیسن ښه ډېر دي مونږ یې سپلایم کوو ما ته څه ایشو هم نشته دی اوس به مونږ نور هم پرچیز کوو نو پبلک دا د پبلک حق دی او دا به دوی ته مونږ رسوو کوم ځای کې څوک نه ورکوي نو به هغې نه بیا پوښتنه کېږي یو بل سوال درنه سر کومه بعضې ډپارټمنټس کې په بعضې څیزونو باندې په سرکاري آیټمز باندې ټیک ټاک لیکلي نټ فار سیل هغه څیز نه خرڅېږي که فرض که خرڅ هم شي نو هغې پته لګي په هغې بیا ګرفتاري کاروایي پکې کېږي د دې سرکاري میډیسن د هسپتالونو دې لپاره داسې څه شته چې هغه په بهر نه خرڅېږي یا هغې خلاف بیا څه کاروایي کېدی شي زموږ څومره میډیسن چې راځي دا ایم سی سی نه راځي په دې باندې خپل یو هغه لګېدلی یو بیج لګېدلی او په هغې کلیر کټ لیکلي چې نټ فار سیل د مونږ داسې هېڅ څیز نشته چې په هغې دا نه لیکلي دا په بازار کې د دې هېڅ او که دا چا داسې غلطي وکړه نو هغه خو چې قانون څه دی هغه بیا د هر چا دپاره ځان درنه پوهېږم سر یو سیرپ دی په هغې باندې ناټ فار سیل لیکلی وي بلکل یې لیکلی د پیناډال یو دغه دی ډبې دی پیک دی په هغې لیکلي ډبې باندې لیکلي خو په هر سټپ نشي پاسیبل نه وي بیا هم ټرای کوي چې وشي جی اوس دقیقه راځم چې فرض که روغ پیک خو خرڅ نه شه که نه په هغه باندې هم د دغه پیک نه دا پیناډالز راوویستل دا پلټې ورته مونږ وایو دا یې پې خرڅ کړلې دلته ایم سی سی والا دا کوشش کړی دی چې په هر سټپ باندې هم دوی هغه کړی دی اوس که چېرته بعضې نه وي شوی داسې ما ته خو ما په نوټس کې نشته تاسو دا کوېسچن کوئ نو دا به مونږ خپل های اپ سره دا کوېسچن هغه کو او کې بدو دا به هم راولو چې یاره ټیک ټاک په مهر ولګي دا ایشو ځکه هایلایټ کوو که نه چې د دې څه حل راوځي تاسو دلته کې وایئ چې دلته کې مونږ سره څیزونه ډېر سرپلس کوي ډېر په پوره ریسپانسبیلیټي او د هغې سره دا خبره کلیم کوئ تاسو کلیم کوم بیا هلته کې میډیسن کم میلاویږي نو دې خو مقصد دا دی چې دا دغه ځای کې بیا چېرته کې پکې څه کېږي نه زه دا بالکل نشم ویلی زمونږ سټاف الحمدلله ښه ریسپانسبل خلک دی ښه ټیک ټاک خلک دی بیا د هغې زمونږ سره کوارډینیټرز دي زمونږ مسلسل ویزټس کېږي زه په خپله چې لاړ شم نو په یو ورځ کې 4-5 ځایونه ګورم بیا د دې ټولو زما سره نمبرې دي وټساپ ګروپس دي هغې سره مسلسل زه په رابطو کې یم زه دا نشم ویلی چې یاره خدای مکړه داسې څوک به وي چې یاره د هاسپټل څه څیز بار ته دغه کړي البته که داسې چا وکړه ستاسو د کیمرې په واسطه زه خپل سټاف ته وایم که خدای مکړه داسې غلطي چا وکړه نو بیا سنګین سزا به وي چې په هغې باندې هلته کې د ناټ فار سیل ټیګ نشته تاسو ته به څنګه پته لګي مونږ ته به څنګه پته لګي تاسو به کاروایي به څنګه کوئ زه خو تاسو ته وایم چې ناټ فار سیل یې په هر څه لیکلی دی داسې څه نشته البته ستاسو دا خبره اوس ما نوټس کړه که زه به خپل سټور کیپر ته راوغواړم او هغه ته به ووایم چې داسې سټریپ ستا سره شته چې یاره هغې باندې ناټ فار سیل نشته
که فرض کا هغه ماته ووایي چې یاره داسې څه کم تعداد کې یا څومره تعداد کې دي نو هغې له په خپله مونږ جوړ کړو مونږ به په هغې ولګوو بیا ترو MCC به مونږ د هغې نه به هم زموږ ریکویسټ وي چې په هر سټیپ باندې دا کېږي چې آینده داسې څه غلطي را نشي. ټیک. قدرمنو کتونکو د ډاکټر صاحب دغه خبرې تاسو واورېدلې ډېرې اهمې خبرې وي او آګاهي خبرې هم دي دې سره کیدای شي چې په دې خبرو باندې عمل وشي نو د دې سره زمونږ د 400 د هیلث ډپارټمنټ چې موږ ناس په 400 کې یو دا ورسره یو ډېره مثبت تبدیلی پکې راتلی شي. د سمارټ اټینډنس له وجې نه ډاکټرز پیرامډیک سټاف لاندې نور سټاف د هغې حاضري 100% انشور کیدای شي چې کله ډاکټر حاضري اټینډنس انشور وي مریض ته به د هغې فایده کېږي. دغه شانته کې میډیسن هم دوی سره په پوره وافر مقدار کې اویلیبل دي د هغې نه هم تاسو دغه استفاده فایده ترې اوچتولی شئ. ډاکټر صاحب مننه هم کومه مصروفه وئ موږ له ډېره مننه سنګر خان صاحب زه شکریه ادا کوم. مهرباني جي خوشحاله اوسئ خادم غواړم.